الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قرآن کریم د ابتدانا د شروع کېدو نه مخکې اصول ساداب ضروری چې هغه د پاره د هر انسان او مؤمن لازم وي. هغې کې اولنی ادب دا و اخلاص النیه، چې هر سړی به نیت خالص کوي. بیانونکي نیت به دا وي چې هغه به بې پیسو قرآن وایي د الله د رضا لپاره، او د زده کوونکي نیت به دا وي چې هغه به قرآن زده کوي د زړه نه د الله د رضا لپاره او د خلکو د اصلاح لپاره. دویم ادب د قرآن کریم، عظمت د قرآن کریم به موږ د هر څه اوچت ګڼو، د خپل کار روزګار نه، د غم نه، د ښادۍ نه، د معاملاتو نه. دریم ادب د قرآن درسګاه کې دننه ادب. درسګاه کې دننه ادب دا دی چې قرآن کریم ته به سوچ کې اخوا دې خوا به نه ګورې، د استاد خبرې ته به سوچ کې ډډه به نه وې، تاویږي را تاویږي به نه، پاسې کینې به نه، په تیز اواز سره په اوچت اواز سره خبرې به نه کې، قرآن کریم په منځ کې به خبرې نه کې. دا ټول ادب. درسګاه ته په وخت باندې راتلل، خپل ځای پېژندل، پردي ځای باندې بیا کښېني چې لیټ راشي، یا د بل چا په ولو باندې شپې راړي بازې، خپل ځای د ځان نه رسوي. نو ستا نه مخکې بل راغلی دی، نه پرېږده ته به اوس شاته کښېنې. سورې نور کې راځي چې کله ناوخته راشي نو بیا ضروري نه ده خپل ځای ته ځان ورسوې، بیا شاته کښېنه، ځکه تا نه مخکې خلک راغلي. نو په وخت درسګاه ته راتلل دا هم د آدابو نه دی. څو پورې د استاد درسګاه نه وتی هغې نه مه وځه، لږ صبر کوه، مخکې کېږه مه. دارنګې خپل پین، خپل کاپي، خپل قرآن دا به خپلي، پردي قرآن کې به زده کړه نه کوي. څلورم ادب و درسګاه نه بهر ادب. درسګاه نه بهر غټ ادب دا دی چې قرآن کریم دی پرون کم سبق ویلي هغه به بهر وی خلکو ته، او بل د لارې د تلو راتلو ادب. درسګاه ته چې راځې پرونی سبق به وی ځان سره، او چې ځې کوم دی نوی زده کړي نو هغه به وی. امید دی ټولو پرې عمل کړی، امید دی ټولو به اداب نورو ته ویلي. او د هغې نه علاوه درسګاه کې چې کوم څه زده کړي نو خپل هم زده کول، خپلو بچو، خپلو کشرانو ته نورو ته ویل. قرآن به یاد شي، ورنه قرآن کریم نه یادېږي. څلور آداب مونږ ویلي وو. اوس مونږ اصول شروع کوو د قرآن. د قرآن اصول څه ته وایي؟ اول لږ پرې ځان پوهېږئ. د قرآن اصول څه ته وایي؟ د قرآن کریم اصول دا وي چې کله قرآن کریم مونږ شروع کړو نو په دې کې کم اشکالات راځي، کم سوالونه راځي زموږ په ذهن کې چې د هغې نظرثاني او صفایي د مخکې نه شوي، چې د هغې نظرثاني او صفایي د مخکې نه شوي. لکه ما اول ورځ مثال ورکړی و، مثال کې ما ویلي و یو سړی وایي زه ډرایوینګ زده کړم، ډرایور شم. اور ټایم ته ګورې بیا کښېنې. یو سړی وایي زه ډرایوینګ زده کړم او ډرایور شم، نو هغه ډایرکټ ګاډي ته نه خېږي، هغه به اول اصول زده کوي. سټیرنګ څه ته وایي، کلچ څه ته وایي، بریک څه ته وایي، ګیر به څنګه ورکې، سپیډ به کوم ځای کې کمې، کم ځای کې به زیاتې، که په لاره د ګاډي خراب شو څه به کېږي، دا ټول اصول دي که نه. نو چې کله اول دا په ذهن کې کېږدي نو بیا ورته ډرایوینګ څه شي، نو دا اصول به مونږ قرآن کې زده کړو. اوس مونږ ټول وایو مونږ قرآن زده کړو، نو مونږ به اول اصول وایو. اصولو کې به مونږ
هغه خبرې وایو لږ اسانه وي چې بیا په موقع غزې ته ورسو په قرآن کې بیا به تاسو وایي دا څه شی دی لکه مثلا زه دلته هلکه زجر دی دا زجر څه ته وایي هلکه دلته تخویف بیانوي دا تخویف څه ته وایي هلکه دلته په منځ کې استحلال دی استحلال څه ته وایي دا آیات برات استحلال دی استحلال څه ته وایي نو داسې منځ کې ډېرې خبرې راځي ته به نه پوهېږي چې دا څه ته وایي زه هلکه دلته شرک اعتقادي بیانېږي شرک اعتقادي څه ته وایي دلته بیان د شرک فعلي او تحریمات الله تحریمات العباد دا څه ته وایي نو په اصولو کې موږ دا ټولې خبرې یادې کړو چې بیا موږ قرآن شروع کړو نو بیا به دې خبرو ته موږ اساني بیا موږ ته موږ ویل موږ اصول کیسې ویلې نو اصول کې موږ یو څو اصول وایو اول اصل قرآن چې دی هغه اسماء القرآن د قرآن نومونه پیژندل د قرآن د شروع کېدو نه مخکې اول اصل اول اصول لاره چې سبب پیژنو د قرآن کریم نمونه اسماء القرآن اسماء د اسم جمع ده اسم الف سین میم کله چې د سین په ځای سیو لګي اسم نو بیا ګناه شوه بیا څه شوه بیا ګناه شوه نو اولنې اصل د قرآن کریم هغه اسماء القرآن د قرآن کریم نمونه امام سیوطی رحمت الله علیه دا یو موحد انسان تیر شوی دی د دې کتاب دی الاتقان پاغي کې هغه وسلويخ نمونه د قرآن ذکر کړی څو نمونه وسلويخ نمونه امام سیوطی سین یہ و طوا یا سیوطی امام سیوطی رحمت اللہ علیہ جلالین امام سیوطی لکھلے رہے امام سیوطی رحمت اللہ علیہ پخبل کتاب الاتقان کے وسلویخ نمونہ ذکر کری 47 نمونہ دارنگے شیخ القرآن حضرت العلامہ مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ اگر خپل کتاب کی العرفان داغی کتاب دے پاگی کی اگر 60 نمونہ ذکر کری دے سو شپیتا نمونہ اگر ذکر کری دے قرآن خدا قرآن نمونہ مونگ تی یو سو آئیو کارسوم تیوی الیام پیزو آئیو یا لسو آئیو تو قرآن نمونه چې مونږ وپېژنو مونږ ته به د قرآن صفتونه ښکاره شي اوس دلته یو قاعده ویم د نومونو نه مخکې یو قاعده زده کړئ عربی کې یو قاعده ده کثرة الاسماء ایو ټکي لیکي ښه بیا نیریږي ګورئ کثرة الاسماء تدل على كثرة الصفات په عربی کې عربیان وایي کثرة الاسماء زیاد نمونه چیز وی تدلو دا د خبرې دلیل دی علی کثرت الصفات چې په دې چیز کې ډېر صفتونه لکه اوس مثلا یو سړی دی یو خبر باځان کوي یو سړی دی یو الګ دی دا غنو محمد دی څه شی دی دا یو نوم دی هغه د خلق قارم وای هغه د خلق عالم وای هغه د خلق شیخ الحدیث موئی هغه د خلق ډرایور موئی هغه د خلق په سبق کې پی ایچ ډی ډاکټر موئی څومره چې د انسان نمونه زیاتېږي دومره د خبرې دلیل دی چې دی الګ کې صفتونه زیات اوس د الګ نوم دی محمد بس نور نه کار کوي نه روزګار کوي نو د څوک ډرایور وي نو د څوک عالم وي نو د څوک مولا وي نو د څوک قاری وي هیڅ صفات پکې نشته نو مطلب دی الګ کې بل صفت نشته د صفات ډېر کم دي څومره چې د یو چیز نومونه ډېر وي نو په دې کې به صفات ډېر نو ما خبره پوهېږئ که نه نو قرآن کریم نومونه ډېر زیات دي د دې څه مطلب شو چې په دې کې صفات هم ډېر زیات دي کثرت الاسماء
تدل علی کثرت الصفات چې کله د یو سیز نمونه ډیر وي نو دا د خبره مطلب دا دی چې د دې سیز صفاتونه ډیر په دې سیز کې ډیر خاصیتونه دي نو قران کریم یو څو نمونه مونږه تاسو مخه ته ګدو اول نوم د قران القرآن څه شی دی القرآن چې ډیر مشهور نوم دی هر سړی ورته قرآن وایي هر سړی ورته قرآن وایي اوس چا دا سوچ کړی دی چې قرآن ته قرآن ولې وایي موږ ته پته نشته هیچا ته پته دی چې قرآن ته قرآن ولې وایي مسلمان ته پته نشته چې قرآن ته قرآن ولې وایي دې باندې بار القرآن ولې لیکلی بل څه پې ولې نشته د قرآن خو په سوونو نومونه دي قرآن نوم الکتاب هم نه کتاب ورته ولې نه وایي چې قرآن ورته وایي النور نور ورته ولې نه وایي چې قرآن ورته وایي نو اولنی نوم د قرآن دی القرآن قرآن ورته ځکه وایي چې قرآن نوم دا راویستلی شوی دی د قرأه نه د څه شي نه قرأه او قرأه په عربی کې ویلی کېږي بار بار لوستل بار بار لوستل بار بار څه مطلب الله په جبرئیل علیہ السلام لوسته دی جبرئیل علیہ السلام زمون په پیغمبر حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې لوسته دی زمون پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په صحابه باندې لوسته دی صحابه بیا په خپل شاګردانو تابعینو باندې لوسته دی تابعینو بیا په تبع تابعینو لوسته دی تابعی آزادوي چې صحابه لیدلي بیا د هغې تبع تابعینو چې کوم شاګردان دي لوی لوی علما دي په هغې باندې لوستی دی خبره سینه په سینه راتله علامه عبیدالله سندي رحمت الله علیه په شیخ القرآن ولوسته شیخ القرآن زمونږ په استاد محترم شیخ ثانی علامه مولانا خلیل الرحمن مد ظله العالیه په هغه باندې ولوسته هغه ته یې ویلې هغه مونږ ته وښولو ما تاسو ته ویلې تاسو به نورو ته وایي نو قیامت پورې به د قرآن کریم بیا بیا لوستل کېږي بیا بیا لوستل دا زوړ نه شو چې ونه دا زوړ شو دې نه نوې نوې نکتې راوځي نو قرآن د قرآن ځکه وایي چې قرآن کریم د قرأه نه دی او قرأه په عربی کې څه ته ویل کېږي بار بار لوستل څه مطلب یعنی زړیږي نه هر سړی په یو بل لولي یوې په یو لولي بلې په بل لولي بار بار لوستی کېږي بار بار لوستی کېږي او څه کمې پکې نه راځي دا اول نوم اول نوم څه القرآن القرآن تا د څوک وایي چې قرآن ته قرآن ولې وایي وایي قرآن ته قرآن ځکه وایي د قرآن د قرأه نه دی مطلب بیا بیا لوستل قرآن چې کله الله په جبرئیل امین لوستی دی نو د هغه وخت نه سلسله را روانه ده بیا بیا لوستی کېږي بیا 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 به مونږ ته راورسېده مونږ په نورو لولو قیامته پورې به دا بیا بیا بیانېږي ځکه ورته څه وایي قرآن وایي دا زړېږي پوه شوې که نه دویم نوم د قرآن کریم دا القرآن په دې سوره بقره کې راغلی دی کوم ځای کې راغلی شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن مدل 100 تاسو سوره بقره وګورئ دویمه سپاره 185 نمبر آیا تاسو وګورئ یاره قرآن ته قرآن وایي او تم وایي چې قرآن عیسائی ته وایي دا په کوم ځای کې راغلي ته قرآن وایي په قرآن کې الله وایي سورة بقره دویمه سپاره 155 نمبر آیات ولیکئ ځان سره قرآن ولیکئ اسماء د قرآن نومونه نو بیا ورته لاندې ولیکئ کثرة الاسماء تدل علی کثرة الصفات عربی قاعده ده چې ډېر نومونه د یو څیز نو دا ډېرو صفتونو دلیل دی نو بیا لاندې د امام سیوطي او امام شیخ القرآن رحمت الله علیه حوالې ولیکئ چې دوی په خپل کتابونو کې څونه نومونه لیکلي نو بیا لاندې ولیکئ هغې نه یو څو نومونې مونږ وایو اول نوم القرآن قرآن ورته ولې وایي ځکه بیا بیا لوستی کېږي دلیل یې کوم ځای کې دی دویمه سپاره سورت بقره آیت نمبر 185 پوهېږئ که نه وګورئ اوس وکړه شهر رمضان الذي
میاش د رمضان هغه میاش د روزي هغه رمضان ته موږ روزي میاش وایو شهر رمضان الذي میاش د روزي هغه انزل فيه القرآن چې نازل شوی دی په دې کې قرآن چې نازل شوی دی په دې کې بیا بیا لوستونکی کتاب بیا بیا بیانیدونکی کتاب هم کته دی دلیل شه قرآن کریم کوم ځای کې راغلی دی سورۃ بقره آیت نمبر 185 اول نوم مونږ ویلي او قرآن کریم څه دی څه دی القرآن معنی څه دی بیا بیا لوستل کېږي په قیامت پورې بیا بیا لوستل کېږي چا چاته یاد شول ست کې ولې نو شاباش دویم نوم د قرآن کریم چې دی هغه دی الکتاب څه الکتاب الکتاب قرآن کریم ته ځکه وایي په دوه وجو باندې یو چې قرآن کریم کتابی شکل کې دی په کوم شکل کې کتابی دا موږ د کوم شکل کې پروت دی صحیح به نه کنه کتابی شکل کې دی یعنی یو خط په شکل کې موږ د مخې ته پروت دی ځکه ورته کتاب وایي یا ورته کتاب ځکه وایي چې د دې دلایل مضبوط دي د دې دلایل څه دي مضبوط دي څوک یې نشي ماتولی داسې کتاب دی که د دې حواله ته یو منکر ته مخې ته کښې نو هغه پې د پاسه نه څه دلیل نشي پیش کولی او د دې تایید کوم ځای کې دی کوم ځای کې د الله کتاب ویلي سورې بقره آیت نمبر 2 الف لام میم وګورئ سورې بقره آیت نمبر 2 ولیکئ په خپلو کاپیانو کې بیا قرآن کریم ته وګورئ الف لام میم الله پوهه دی په معنا د دې حروف باندې ذالک الکتاب دا کامل کتاب دی په بیان د اصول د ایمان کې ذالک الکتاب قرآن د کتاب وایي کوم ځای کې ورته ویلي دي سورۃ بقره آیت نمبر 2 لا ریب فیه هیڅ شک نشته د دې په مضامینو کې هدی للمتقین مضبوط والے دے د پارا د موحدین متبع د سنتو دویم نوم د قرآن کریم څه دی الکتاب کتاب د ولې وایي چې دا کتابی شکل کې دی دلیل یې کوم ځای کې دی سورۃ بقره آیت نمبر 2 اورم به ښه یادوئ دو شو د قرآن کریم نمونه مونږ شروع کړي دي په هغې کې اول نوم څه شی دی القرآن القرآن ورته ولې وایي چې دا د قرآن نه دی مطلب بیا بیا بیانېږي بیا بیا لوستلی کېږي دلیل یې کوم ځای کې دی سورې بقره آیت نمبر 185 یو سل پنځه اتیا دویم نوم د قرآن کریم دی الکتاب الکتاب ورته ولې وایي چې دا کتابي شکل کې دی د خط په شکل کې دی او د دې دلیل کوم دی سورۃ بقره آیت نمبر 2 مخیدم دریم نوم د قرآن کریم دی النور څه شی النور ان د نور نه مخکې ما الف لام ولګو دا د قرآن کریم د هر نوم نه مخکې زه الف لام لګوم قرآن سره ما څه ولګو القرآن نور کتابونه بیا به بیانې خدا خاص دی کتاب مونه الکتاب دا خاص کتاب مویل النور رڼاګانې خو ډېرې دي خو النور دا خاص رڼا نو النور نور نور څه ته وایي رڼا ته وایي النور دا دریم نوم د قرآن کریم دی څه شی څه شی النور لام پکې حذف دی نور ورته ولې وایي نور ورته ځکه وایي چې دا د رڼا کتاب دی او د رڼا کتاب اوس کله کتلي دي چې دې نه رڼا راوځي ته دا رڼا ولې وایي موږ چواړو موږ نه سوچو ستا څه ګډې وړې وایي رڼا کتاب کې رڼا کم ده رڼا خو چې نه ده کله دې ته رڼا اصل کې داسې نه وایي چې نه رڼا راوځه د الله په نیز باندې تیاره چې ده دا بیماني ده او رڼا چې ده دا ایمان دی نو قرآن کریم چې چا سره نه وي دا په تیارو کې تیارې د شرکیاتو بدعاتو باباګانو نه منډې تړلې وایي یا پیر بابا را مدد شي لوی ځوان را داسې خاجون کې
چې قران کریم ته ملاو شي نو بیا ته رڼا ملاو شي. نو رڼا چې انسان سره مخکې په مزل کوي کنه شپږي، نو قران کریم چې انسان سره بیا مشکلات راځي هغه تخکاری، تور د تور ښکاري شي، سپین ته سپین ښکاري شي، منافق ته منافق ښکاري شي، بدعتي ته بدعتي ښکاري شي، مشرک ته مشرک ښکاري شي. نو قران کریم رڼا ده. څنګه رڼا ده؟ زموږ د زړونو رڼا ده، رڼا د توحید او د سنتو ده. دلیل کوم ځای کې دی؟ کوم ځای کې الله ویلي چې دا رڼا ده؟ سورہ نور تاسو وګورئ، نور لسمه سپاره، سورۃ النور اتلسمه سپاره کې شروع کی، په نور لسمه کې ختمي. سورۃ نور نه، سورۃ تغابن، سورۃ تغابن اتیشتمه سپاره. آیت نمبر 8 سورت نمبر 64 اتم نمبر آیات اتیشتم سپارہ سلور شپیتم نمبر سورت تے سورت تغابن اتم نمبر آیات. فآمنوا باللہ ایمان روڑی پیو والد اللہ باندے. فآمنوا باللہ ایمان روڑی پا اللہ باندی، کلمو منا دا توحید لا الہ الا اللہ ورسولی، او ایمان روڑی پا پیغمبر علیہ السلام باندی، دا نبی علیہ السلام صداقتو منا چی نبی علیہ السلام دا اللہ پیغمبر دے. والنور اللذی او درنا کتاب حغا انزلنا چی مگرانے گلے دے. نو دلتا قرآن کریم تسوئی نور، قرآن کریم درنا کتاب دے. فآمنوا باللہ و رسول بتسنگ پیجنی چو والنور اللذی انزلنا درنا کتاب آغا تکینی چا اللہ را لگلے نو تا تبا اللہ او پیغمبر خکارش داغی وحدانیت بخکارش، توحید بخکارش. گوشوئی کنا؟ نو دریم نوم چی دا قرآن کریم دے آغا سشے دے النور. نور و دولی ہوئی چې دا درنا کتاب دی، خلق د شرکیاتو نه د بدعاتو نه روباسي په طرف درنا د ایمان. ولی او په کوم ځای کې وته نور وای؟ سورۃ تغابن آیت نمبر 8 اتم نمبر آیت. سنو من شو چا ته یاد شو؟ شاباس ټول ته یاد شو. اول نوم څه دی؟ القرآن. دویم نوم الکتاب. دریم نوم النور. دریم نوم د سلورم نوم د قرآن الذکر. الذکر بند قرآن څه شی؟ الذکر. ما ته وایي کنه الذکر. د ذکر نمخ کې الف لام ولګو. الذکر ذکر څه ته ویل کیږي؟ ذکر یا جهاني ته ویل کیږي. یا پلاني ذکر دیو کو اغه ستا ذکر کو یار. ذکر څه دی لګي؟ یاد دهان. قران کریم ته ذکر زګوي چې دې سره د الله یاد دهان کی. وایي کنه ذکر د قران کریم نوم دی الذکر. دا سلورم نوم ذکر ویل کیږي یاد دهانه دا. او په قران کریم سره د چا یاد دهانی کیږي؟ د الله یاد دهانی. اوس قران کریم ته ذکر الله کوم ځای کې ویل؟ دلیل خوایا سورۃ حجر وګورئ. شاباس سورۃ حجر. سورۃ حجر وشوار لسمه سپارہ آیت نمبر 9 نهم نمبر آیات. سوار لسمه سپارہ 15 نمبر سورت نهم نمبر آیات. انا بیشک منگا انا یقینا 15 نمبر سورت تے سوار لسم سپارہ دا نهم نمبر آیات تے سورت حجر. پاغی کے اللہ قرآن کریم دا بلنو مخلی سوئی انا نحنو بیشک منگا نزلنا الذکر را لے گلے دے منگ دے یاد دہانے کتاب الذکر.
قرآن کریم ته بل نوم څه وایي؟ یقینا منګه نزلنا الذکر را لېږلی دی د یاد دهاني کتاب ذکر دی چې کینی وته نو الله به ته یاد شي وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ یقینا منګه خامخا حفاظت کوونکي یو د دې څوک ته آیتونه نشي پټولی څوک ته ټکي نشي پټولی زبر زیر غلطي هم څوک وکړي نو بیا وایي لکه تا غلطي وکړې خو داسې نه ده نور کتابونه هغې سره نشته موږ سره قرآن کریم سلامت دی دا د الله حفاظت نه چې زموږ کمال دی پکې که دوی به ورسره هغه لوبه کړې وه چې یهودیان او عیسایان څه ته وایي هغې خو لا ښه وو دی به پته نه لګي کومه لوبه ورسره کوله خو قرآن کریم د الله په حفاظت کې دی ځکه دوی بدلولی نه شي نو دا څوم نوم شو څلورم نوم څه شی دی الذکر یاد دهاني د الله قرآن کریم سره د الله یاد دهاني کی پنځم نوم د قرآن کریم هغه دی هدن څه شی هدن هدا ویل کېږي هدایت ته نو قرآن کریم ته هدایت ځکه وایي چې کله ورته کښېنې نو تا ته به هدایت میلاو شي او کله چې ورته نه ناست نو هدایت نه به ته لري قرآن د قرآن ولې وایي چې بیا بیا لوستی کېږي قرآن کریم ته کتاب ولې وایي چې کتابي شکل کې دی قرآن کریم ته النور ولې وایي چې د رڼا کتاب دی د عقیدې او د توحید دارنګه قرآن کریم ته الذکر ولې وایي چې الله په یادېږي نو پنځم نوم د قرآن دی هدن قرآن کریم ته هدایت ولې وایي چې د هدایت کتاب ها هدایت پکې حاصلېږي کوم ځای کې الله ویلي چې په دې کې هدایت دی نو دا اوس هم یو صورت راړولی دې سورې بقره کې 185 آیات دا اوس هم آیات راړولی بیا وګورئ لږ 185 په دې صورت کې دویمه سپاره 115 اتیایم نمبر آیات شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن میاش دا روجه هغه چې نازل شوی دی پاغي کې قرآن هم کته هدن او د هدایت کتاب دی هم کته هدن او د هدایت کتاب سوره بقره آیت نمبر 185 دویم سپاره سوره بقره دویم نمبر صورت تے دویم سپارہ دا ایوصل فنزات یایم نمبر آیات تے شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن میاش در رمضان آغا چی پاغی کرا لے گلے من قرآن بیا بیا لستل قرآن سو شاباس اول لینمو او هدن دا ہدایت کتاب دے لنناس دا پارا دا عام خلقو صرف ملیان پارا دے عام خلقو دا پارا ہدایت تے دلته بل کم نوم راوړو هدن قرآن کریم هدن دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام علی رضی اللہ تعالی عنہ ته فرمایي یا علی اے علی ستکونو فتن بل روایت کې راځي ستکونو فتنه ډیر زر دی چې ډیر زیاتې فتنې وراشي دا د مال فتنه د جیداد فتنه د خپلولۍ او د غم او د خادو فتنې د دشمنو فتنې د سودخورۍ د حرامخورۍ فتنې دومره فتنې به راشي قلت ومن مخرج منها یا رسول الله علی رضی الله تعالی عنہ د الله د نبی علیہ السلام نه تاسو کو چې د دې فتنو نه بسنګ وزم خو خيار وکړه نه چې کمی فتنې وایي ډېر نه فتنې بډيري خو داغې نه وته لار صدا قال کتاب الله نبی علیہ السلام ته فرمایي دا الله کتاب دې ته بکینه په دې باندې نجات ملایږي بیا وجه بیانې ولې دا الله کتاب کې ولې هدایت ته فتنو نه بچ کیږي فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم پدې کې چې کین قران کریم دا پدې کې نبأ حالات ما قبلكم تاسو نه مخکې خلک چې تیر شوي دي چې کومې فتنې کې اخته شي الله تبا کړي
هغې نه خبر شي وخبرو ما بعدکم ستانه بعد چې کومې فتنې راځي نو قرآن کریم سره به ته د هغې نه محفوظ یې تا ته به پته هو الفصل دا قرآن کریم دا د نجات کتاب دی لیس بالهزل دا ټوقی نه دي دا ټوقی نه دي بیا نبی اسلام فرمایي من ترک بجبار قسمه الله کم سړي چې قرآن کریم پرې ښودو د یو زورور د وجې پلار پې زورور شو باچا پې زورور شو خاندان پې زورور شو یاره بس مړه غوسه کېږي راته او پرېغوسته نو قسمه الله دی به الله په لعنت کي دی به الله څه کي بیا نبی اسلام فرمایي ومن ابتغى الهدى في غیري او چا چې ولټو هدایت بې د دې قرآن نه په بل کتاب کې کار کتابي او چې وی هغې سره عقیده سمیږي او هدایت به ته میلاو شي نو نبی اسلام فرمایي اضله الله دې په لوح محفوظ کې الله ګمراه لیکلی دې پیدا شوی نو الله څه لیکلی الله ګمراه لیکلی ولې دې د الله د کتاب نه بغیر به بل څه کې هدایت لټې دا وګوره د حدیث ما تاسو ته ویلي دې نه دا مطلب دی چې د الله کتاب هدایت دی دې څه دې کې هدایت دی په دې کې نجات دی دې نه بغیر په بل کتاب کې هدایت نشته او مې لټوئ که لټې ته ګمراه نبی اسلام فرمایي نبی اسلام حدیث وایي واضح خو نبی علیہ السلام دې حدیث ته نه ګوري چې په بل کتاب کې د هدایت ولټو نو الله پر د الله په لیسته صحیح ته ګمراه نبی علیہ السلام ته الله فرمایي که د قرآن کریم نه غیر بله خبره وکړه د مرۍ رګ به نه کټ کړم د مرۍ رګ به نه کټ کړم ته څنګه ما او تا څنګه د قرآن کریم نه بغیر نورې خبرې کوو کیسې کوو هغه بیان کوم چې قرآن کریم یې نو څوم نوم شو دا پنځم نوم شو دا ځای ماړه وایي پنځم نوم څه شی دی هدن شپږم نوم دی الفرقان فرق راوستونکې کتاب په منځ د حق او د باطل کې په منځ د سپین او د تور کې په منځ د خراب او د ښه کې په منځ د بدعتي او موحد کې په منځ د مشرک او ایمان والا کې په دې ټولو کې چې فرق کوي نو په منځ کې بس شي قرآن چې قرآن ته کښېنې نو تا ته به ښه ښکاري شي تاسو د قرآن کریم نه مخکې ښه بد پېژنده نه به پېژنده که څوک وایي ما پېژنده نو دا په الله دروغ وایي دا په نبي اسلام دروغ وایي دا دعوه کوي چې دا الله د پیغمبر نه ښه پوهېږم ځکه الله پیغمبر فرمایي چې قرآن کریم نه بغیر چاته پته نه لګي چې ښه لاره کوم ده او بده لاره کوم نو ته څنګه پوهېږې الله به دروغ ویلي بیا الله به دروغ وایي نبي اسلام به بیا دروغ وایي نعوذ بالله ثم نعوذ بالله نو دا شپږم نوم د قرآن کریم الفرقان چې کله قرآن ته کښېنې نو دا د فرق ښکاره شي په منځ د صحیح او غلط کې دلیل کم ځای کې دی چا ویلي کم ځای کې ویلي همدغه سورې بقره 125 آیت وګورئ شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن میاشت د رمضان د روژې هغه چې نازل شوی دی په هغې کې قرآن د دې قرآن اخرنۍ صفحې راوړه ټولو نه اخرنۍ وګوره د قرآن اخرنۍ صفحې دا خالي ځای شته که نه جلي د څه لپاره همدې لپاره یو سفر راوړه نشته پکې خالي دی واړه دوه صفحې دلته لیکه نوم دلته د سفر لیکه دلته د هغې لیکه تاسو چې کاپیا یې نه دلته یې لیکئ اوس سورې بقره وګورئ آیت نمبر 125 بیا چې کله درس ختم شي جسم ذهن کې ټول په دې ذهنو کې دواړه ولیکئ صحیح ده که تېر نه نه شي سورہ بقرہ آیت نمبر 125 کی سوم نوم ذکر کی تو قرآن شپگم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن میاش در رمضان آغا چه نازل شوه دے پاغی کی قرآن دا سوم نمو دا ولنه نمو القرآن او هدن دا ہدایت کتاب دا سوم نمو دا پنزم وبینات او واضح دلائلی من الهدى د هدایتنا د هدایت د پاره والفرقان دا سوم نوم دی او فرق راوستون کې کتاب دی په منځ د حق او د باطل کې چې قرآن د کینی نو فرق به حاصل شي په منځ د حق او د باطل کې دا فرقان دا هدن او دا قرآن په نور ځایونو کې استاد دا سانتیا د باره دا یو آیت کافي
زګه ما نور ته سوره فرقان آیت نمبر 1 کې مرাজি تبارک الذی نزل الفرقان دا مولي کې ځان سره خیر بیا به کور کې وګورئ سوره فرقان آیت نمبر 1 الله فرمای تبارک الذی برکت شون کې غزاد ته نزل الفرقان چرا لګره دے فرق راوستون کې کتاب په مزه حق او د باطل کې نزل الفرقان نور زیرو کې متفرقان نو دا شپږ نمونه زما په خیال کافی دي نور چې استاد محترم ته په دوره کې تاسو کې نو باغی کې هغه ډیر وي بیا 15 20 25 نو دا شپږ نمونه کافی دي ان شاء الله نو اسمانن د اصولنا اولنې اصل مونږ سویلې اسماء القرآن د قرآن نمونه پیژندل نو اوس په تاسو آسان نه کنه زه چې وایم الګا دا اسماء د قرآن دي نو دا نه چې دا اسماء د قرآن سي په اصول کې مونږ ویلې چې اسماء د قرآن څه دوی نو دورنه چې په بل ځای کې وځي حبل الله رسید الله قرآن ته د الله رسي وي سورہ ال عمران کی آیت نمبر 102 کې نو چلته زوی مالک حبل الله د اسماء د قرآن دا صحیح تاسو په شې اسماء د قرآن څه مطلب دا د قرآن نوم دی بیا دویم خبره ما په اسماء د قرآن کې څه وکړه حواله می ورګړي امام سیوطی رحمت الله علیه په خپل کتاب الاتقان کې 47 وسلو نمونه ذکر کړي شیخ القرآن په عرفان کې شپږ نمونه ذکر کړي بیا ما یو قاعده ذکر کړه چې عربیانو یو قاعده ده عربی قاعده ده چې کثرت الاسماء تدل على کثرت الصفات ډیر نمونه چې دی اوسې دي دا مطلب دی چې ډیر صفاتونه دي نو قران کریم چې څومره ډیر نمونه دي مطلب دا دی چې قران صفاتونه ډیر دي نو اولنې نوم د قران کریم موږ ذکر کو بیا القرآن قران د قران ولي وي قران د قران څخه چې دا بیا بیا بیانې قیامت پورې ولسته کی دلیل کوم دی کې سوره بقره 185 دویم نوم د قران موږ ذکر کا الکتاب کتاب وته ولي وي کتابي شکل کې دی کوم ځای کې الله ویلي سوره بقره آیت نمبر 2 ذالک الکتاب دریم نوم موږ ذکر کو النور درنا کتاب درنا کتاب رڼا وته ولي وي ځکه دا قران کریم ته چې کینې نو د شرکیات د تیارونو بروزي په طرف د رڼا د ایمان کوم ځای کې وته الله ویلي سوره تغابن آیت نمبر 8 کې پنځلورم نوم موږ قران ذکر کو الذکر یاد دهانی نو یاد دهانی وته ولي وي چې قران د کینې د الله یاد به تدرشي او کوم ځای کې وته الله وی سوره هجر آیت نمبر 9 کې او پنځم نوم د قران کریم موږ ذکر کو هدن هدایت کتاب هدایت کتاب وته وی چې بده کې هدایت ته دین علاوه بل کتاب کې هدایت نشته کوم ځای کې وته الله ویلي سوره بقره 185 کې دارنګي سوره بقره 2 کې وته الله هدایت ویلې هدن للمتقین او شپږم نوم موږ قران ذکر کو الفرقان فرقان وته وی چې فرق راولي په منځ د حق او د باطل کې او دلیل کوم ځای کې د سوره بقره 185 سوره فرقان آیت نمبر 1 چا چاته یاد شو سو منډه په ولګي نو آسان دی ښا دا شپږ نمونه یاد کړئ نور به ان شاء الله سبا به ان شاء الله دویم اصل مونږ وایو صحیح ده ان شاء الله مرادي